یو دوه تنه ځوانان په لار باندې روان وو. یو ځوان چې دی نو د قرآن تعلیم حاصله او بل ځوان چې دی نو د دنیا تعلیم حاصله و. نو کوم چې د دنیا د تعلیم حاصله و د طالب علم ته وایي، کوم چې د قرآن طالب دی وایي ته خو قرآن یادوي یا ته علم کوي، خو ګورې تا ته په دې باندې نوکري نه میلاویږي، تا ته په دې باندې اعلی عهده نه میلاویږي. نو د طالب د ځان سره زړه کې دا سوچ کړی دی او دا طالب چې دی نو دی د علم نه یې بس کړي دي. څو ورځې وشوې چې دی مدرسې ته لا نړو سبق له، استاد یې تپوس وکړو پلانکې طالب چې دی نو هغه نه راځي. نو معلومات یې وکړو، نو هغه چې معلومات یې حاصل کړو نو هغه طالب علم چې دی نو هغه د په داسې خبرو کې راغلی دی چې هغه اوس مدرسې ته نه راځي. دغه استاد یې د حکمت نه کار اخیستی دی او دغه طالب علم یې راغوښتی دی. دله یې داسې یوه خیره ورکړې ده، یو کاڼی وي ورشه دا کاڼی اوسه او په دې باندې د دې پلانکۍ سبزی والا نه سبزي راواله. هغه چې کله لاړو او د سبزی والا نه یې سبزي راغستله، نو هغه ته یې وي ما له 1-2 کیلو سبزي راکړه. هغه ورله 1-2 کیلو سبزي تللې ده او د هغې نه وروسته یې ورله د پیسو په عوض کې هغه کاڼی ورکړی دی کوم چې ورله استاد ورکړی و. نو هغې سبزی والا ته هغه سبزي واپس اخیستې ده او هغه کاڼی والا واپس ورکړی دی، په دې باندې سبزي نه کېږي. نو دی چې کله د خپل استاد له راغی او بیا د استاد له هغه کاڼی ورکړو چې دا خو ما وړی او ما له خو په دې باندې 2 کیلو سبزي هم رانه کړه. د هغې نه وروسته د استاد ورته وایي دا کاڼی والا او پورې دا منیاری والا سامان چې د چا سره دی د ده نه پې لږ سامان راوړه. نو دی چې تللی دی هغه ته یې ویلي دي چې دا کاڼی مې راوړی دی، په دې به د 100 روپو سامان وشي. هغه ورته وایي یاره په دې باندې به د 1000 روپو سامان وشي. د هغې نه وروستو بیا دی واپس راغلی دی او د خپل استاد ته وایي چې په دې باندې د 1000 روپو سودا کېږي، څه وکړم راوالم تی. هغه ورته وایي لږ صبر وکړه. هغه کاڼی وله ورکړی دی او یو زرګر لی وړی دی، وي دا اوسه دې زرګر لی ورکړه ووایه ورته چې د دې څه قیمت دی. نو کله چې هغې زرګر له هغه کاڼی وړی دی نو هغه زرګر ورته وایي چې دا پوره د 50,000 روپو کاڼی دی. نو هغه چې کله واپس راغلی دی دغه طالب علم نو خپل استاد محترم ته وایي دا خو عجیبه غوندې قصه ده. اول دې دا کاڼی ماله راکړو، ما سبزی والا له وړو نو هغه ماله پې سبزي نه راکوله. بیا چې مې کله دې بل دکاندار له وړو هغه راله پې د 100 روپو سامان راکوم او په 3مه مرتبه کې چې دا کاڼی ما وړو نو ما له پې پوره 50,000 روپۍ راکولې. نو هغه ورته وایي بچیا ستا مثال د دې کاڼي دی، د قرآن مثال د دې کاڼي دی. قرآن به هغه خلق پیژني کم خلق چې د قرآن فضایل اورېدلي وي او د قرآن د مرتبې ورته پته وي. نو لږ وخت بعد بادشاه چې دی نو خپلې ښځې له طلاق ورکړو، وي که ته د سپوږمۍ نه ښایسته نه نو وي ته دې په ما باندې په 3 کاڼو باندې طلاق یې. او هغه مسله چې دی نو دقلته کې یې راوړه دغې مولي صاحب له کوم چې د ده استاد و. نو هغه استاد یې ورته وایي دا مسله داسې داسې بیان که لاړ شه بادشاه ته ووایه. کله چې هغه بادشاه خوا ته ورغی او بادشاه ته وایي په تا باندې ښځه طلاقه نه ده او وجه یې ورته هم بیان کړې ده چې الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لہذا ستا دا بیبي چې ده نو دا د سپوږمۍ نه ښایسته ده او په تا باندې ښځه طلاقه نه ده. نو هغې بادشاه دغې طالب علم له هسې وله ورکو او ډیر اکرام یې وله وکړو، ډیر اعزاز یې وله وکړو، دغه شانتې په انعام کې ورله څه اشرفۍ ورکړي. نو قدر زر زرګر شناست قدر جوهر جوهري، د زرو قدر دا د زرګر سره وي.